أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. سورة یہود 96 نمبر آیت. دې 96 نمبر نه اخوا د موسی علیہ السلام واقعہ ذکر کیږي. دا واقعہ د ذکر کې بس سورہ یہود کې بیخي مختصر ده او صرف هغه مضمون تر نقل شوی دی چې کوم مضمون دلته کې پکار دی هغه ته ضرورت ده. او دا واقعہ مخکې بس سورۃ یونس کې تفصیلی ذکر شوی ده، نو په دې وجه دلته کې تفصیلی ذکر نشوه، خاص مضمون تر واغسته شو. دې ذکر کې چې دا واقعہ د کوم مضمون د پاره راوړی شوی ده، نو په دې کې څلور خبرې ثابتول دي. یو دا ده چې کم کسان دین د پاره د شریعت د پاره د اسلام د پاره خدمت کوي، نو په هغه باندې چې کم اعتراضونه د مخکې نه روان دي د هغه تفصیلی جواب شو. جواب بلې طریقه باندې چې څوک هم دین په خادمانو اعتراض کوي، نو جواب دا ده چې دا نوې خبره نه ده، بلکې د دین د پاره ټولو پیغمبرانو کار کړی دی، تر دې حد پورې چې موسی علیه السلام هم کار کړی دی د لار کې. نو کوم خلک چې په دې لار کې اعتراضونه کوي، هغه اعتراض د غسر د پښ دا نوې خبره نه ده. اعتراضونه د مخکې نه روان دي او د خدمت هم د مخکې نه روان دي. دویم نمبر په دې کې غیرت او بهادری د موسی علیه السلام ذکر کیږي چې د فرعون په مقابل کې موسی علیه السلام څومره د بهادری د جرأت نه کار واخیستو او څومره بهادری سره خپل انقلاب مخکې بوت. د اسلامي رهبرانو لپاره هم تعلیم د اسلامي رهبران بغیرتی او بهادری د دنیا سره محبت د چانه متاثر کیږي نه، صرف د خپل دین سره وفاداری. دریم نمبر په کې دا مسله ثابتېږي چې د دین دشمنان په دې دنیا کې هم تباہ او برباد دي او آخرت کې هم تباہ دي. لکه د فرعون قوم چې کوم دی د موسی علیه السلام قبیلې ته راووتو، نو دا دنیا هم خراب شو، اخوا هم مستقل خراب دي. نو دا مستقل دلیل لجر دین مخالفین چرته هم په دنیا کې کامیابی دي نشي، ترقی نشي کولای. او عارضی غونډه کې لکه ترقی وکړل دا په استدراجي الله تعالی به چانس ورکړي دي ګناونو کې به ورډوبای، خو نور بچ کېدل قطعا نشته، لري کامیابی به نشته. در دې واقع حاصل شو، دغه واقع د پاره دغه مضمون د پاره د واقع دلته کې ذکر کیږي. الله تعالی ولقد ارسلنا یقینا موږ لګلو موسی علیہ السلام بیااتنا په خپل نه خسره. د نخو نه مراد د موسی علیہ السلام هغه نه مشهوري معجزې مراد دي چې پاره کې د امسا والا معجزه او دغه شانت کې لاس په دخر کې منډل او بیا راستل هغه رڼا کول، هغه جدا معجزات دي. لیکن دین علاوه نه معجزات دي چې هغه په دې قوم باندې د موسی علیہ السلام په وجه باندې مسلسل جدا جدا عذابونه راغلي دي چې دغه مقدار به تقریبا د 28 ورځې پورې میاشت پورې جاری بیا به ختم شو، بیا به بل شروع شي او په دې طریقه باندې بدل په قوم باندې نه عذابونه راغلي دي. نو هغه نه قسم عذابونه او دغه دوه معجزات پکې علاوه دغه ته پکې اشاره ده. وسلطان مبین په غلبی ښکارا سره، سلطان د غلبی ته ویل کېږي او مبین ښکارا ته ویل کېږي. د موسی علیه السلام سره د نه معجزونه علاوه ښکارا غلبه رسې ور سره و. دغه دوه اقوال، یو قول دا دی چې د اولنی بی آیاتنا نه مراد نه عذابونه مراد دي او سلطان مبین نه مراد د امسا او د الله ولا معجزات مراد دي چې کوم به هر ټیم موسی علیه السلام پیش کولې شو. چا دا ویل جنا دغه بی آیاتنا کې ټول معجزات په خپل ذکر شوی دي، او سلطان مبین نه مراد دا چې موسی علیه السلام ته الله تعالی داسې روب ور کړو چې فرعون په میلیونونو لری چې خبر چې موسی علیه السلام د نسخ به یریدو او د موسی علیه السلام نه وسخ د پروب کړاتو، تر دې چې د موسی علیه السلام په مخ کې پروانه خبري هم نشوي کولای. نو دا هغه روب ته اشاره ده چې کوم الله تعالی موسی علیه السلام ته ور کړو. نو موسی علیه السلام د خپل معجزو سره او د روب سره ولېږل شو الی فرعون وملئه او د هغه سردارانو. فرعون د مصر د بادشاهانو لقبونه دي، لہذا د فرعون نه جمع کم خلک بادشاهان تر شوي دغه ته فرعون وایي. لکه د یو ملک بادشاہ ته خلک وزیر اعظم وایي، در چانوم نه در یو منصب نومي، یا چاته صدر ویل کېږي دا صدر د چانوم نه د منصب نوم دی. فرعون باره کې بیا اقوال شته چې د اصلي نوم سو دا مضمون 100 پیری مخکې تر شوی دی، خو بهر حال باندې فرعون د مصر د بادشاہ لقب دی.
وملئه او د هغه سردارانو ته فتبعون دې سردارانو تابعداري وکړه امر فرعون د حکم د فرعون موسی علیہ السلام دعوت ورکو دې سردارانو او حکومتي خلکو د موسی علیہ السلام دعوت ونه مانو بلکې د فرعون خبره واوریده چې کوم د دوی بادشاہ وما امر فرعون او نو حکم د فرعون برشید سم د فرعون حکم د سم نو یعنی صحیح شرعي حکم نو دا صحیح حکم نو دا ظالمانه وحشیانه انساني امر نو چې د قوم خبره واورید نو قیامت کې به د شي یقدم قومه دا فرعون به وړاندې شي د خپل قوم نه یوم القیامت به ورځ د قیامت باندې فرعون به مخکې او قوم به ورپسې شي فاوردهم النار نو داخل به کې دا فرعون د خپل قوم لره النار ورته داخل کی دې ځکه کې تفهیم القرآن ډېر زیات عجبه تحقیق کړی دی هغه وایي دا آیات اگر چې د فرعون واقع ذکر کړه خو دا مستقل قانون او قاعده ده چې ټول خلک چې د دنیا کې په کم ځای کې دي هغه به د خپل مشر او د بادشاه په نوم باندې چې د چکم بادشاه او د کم خلک چاته قائد او مشر ویل دي داغه په نوم باندې برا پاس ورش او بیا دغه سړی به مخ کی کدا سړی دیندار او نیک سړی او جنت ته داخل کی او کدا سړی گمراه او بیلار سړی د په مشارې کې به داخله جهنم ته داخل شي وای دنیاوی مشری دا وای د سینه دا چې دنیاوی سیز دی دنیاوی مفاد د څنګه چې خلک وای کنه دنیاوی مفاد دی په دې ځمانه خبره ختم شپه ډېر څه پد سینه دا بلکې سوچ چاته چې د مشر ویل سوچ دی سپورټ کړی دی هغه تاریخ خپل قائد ویل دی قیامت کې بل دغه کس په مشرای کې تراپاسیږي او مخکې به سفر کې چې کوم طرف باندې به لاړ دغه مشر په کوم طرف باندې بوتي تفهیم القرآن والا وای د قرآن ډیر نصوص آیاتونه نور هم د تایید کوي لیکن دې باره کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم احادیث ډیر زیات واضح دي او هغه دا دي چې نبی علیہ السلام فرمایل چې حامل لواء اهل الجاهلیت امرؤ القیس و امرؤ القیس چې کوم دی د عربو د جاهلانو شاعرانو سردارو مشر و د قیامت په ورځ څومره جاهلان شاعران د جاغې د اسلام خلاف خراب اشعار ویل دي اسلام په مقابله کې اشعار شعرونه ویل دي شاعري کړی ده د دې ټولو جاهلو شاعرانو نه امرؤ القیس مخ کې شي او د سره به جنډه ورسره د شاعري جنډه به ورسره او د شاعرانو به ورپسې تر دې حد پورې جهنم ته به داخل کی خپل شاعران به جهنم ته داخل کی نو دغه روایت هم ندی دلیل له چې چاته د مشر ویلې ده نو مشر ته به ګوره چې سړی کم طرف باندې سفر دی او د کوم زګونو سره واسطي دي الله تعالی په نظم باندې څنګه دی نو د چا مشري کشري منل دا ډېر د احتیاط مسره دا د سي عارضي دنیوي خبره نه ده تاسو سره ظاهري نقد کوم شی سره وایو کوو شام خو کوو نه شام حدث نه ده د شاته وروسته بیا یو غاټ داستان مضمون پروت دی نو تفهیم القرآن کې لیکي چې د دې نه معلومه شو چې ټول خلک با کم خلک هم چی د کم چا د مشر ویلي د خپل مشر او د قائد په نوم باندې بارا پاسيږي او کله مشر جنتی او جنت ته رواني که جهنمی او جهنم ته رواني خدا بغیر اختیاري ته کې د دې په اختیار کې بنای دا ټیم او بدې منځ کې بدې د تام پته چې موږ جهنم ته رواني او جنت ته رواني نو د دې سره په دې لار باندې دا کشران به خپل مسلمان ډېر لعنتان هم وي ډېر ردی بدی ورته هم وي او هغه ورته هم ډېری خبرې کوي چې زما بم ناوري دي زه په زمونږ د مضمونونو بحثونه د جهنميان تیر شوي دي وبئس الورد المورود او ډېر بد داخليدل د زینو د زګونو داخليدل ډېر بد د جهنم داخليدل ډېر بد کار دی یعنی خطرناک ګران کار دی واتبعوا في هذه او ورپسې شو بدی خلکو پسې بدی فرعونی لخرو پسې په هذه بدی دنیا کې لعنت خیرو ته ویل کېږي رحمت نه لري وته نو د سې کافرانو باندې د الله تعالی طرفم لعنتي پرشتیم په لعنت وای نیکان مسلمانانو په لعنت وای ټول مخلوق په لعنت وای نو بدی دنیا کې د دې لپاره د لعنت الفاظ مستقیل استعمالي کې خیری وته کېږي دا دنیاوی سزا شو و یوم القیامت بورز د قیامت باندې هم یعنی قیامت بورز الله تعالی جهنم ته واچي نو دنیا کې هم سزا شو او آخرت کې هم سزا شو او ښکارا غر کې درې واضح د ښکارا دی بيخي بئس الرفد المرفود ډیر بد انعام دی د انعام والا خلق دا انعام یو تحکمان د یعنی د سپکاوي په خاطر باندې ویل شوی دی کنده انعام حقیقت کې دی نشي د دې څه مطلب درکه سره چار یو مضبوطه سپېړه ورکی چې هم یو انعام درواله تاسو انعام شو نو دا شان د کې دوی د انعام وړر په دې تر انعام تحکمان ویل شوی دی د تذلیل د پاره ویل شوی دی
او دیم قول بګ د رفت معنی دا هم د چې رفت دا ګودر ته هم ویل کیږي نو ډېر بد دی ګودر د داسې ګودر والا خلک او جهنم ته ګودر وای دا هم ته حکومت چې ګویا دا ساسو د بوس کلو زیاده خامخه به ورځي بل لارم پینشته دی ذالک من انباء القرى دا واقعات د خبرونو د کلو نو ذالک دا من انباء القرى د واقعات د کلو نو د کلو خلکو قصه وا نقصه چې مون بیان کړ دی لره علیک ته ته پیغمبره منها قائم بازر د کلو نو ولاړ دي یعنی قائم دی په حال شته وحسید او نور وران شوی دي کم کله چې ولاړ دي د کافرانو هغه کې مصر په حال موجود دي د فرعون علاقه ده فرعونان ته الله وست په بوګي ډوب کړو او علاقه رو غره مټه پاتې شو وحسید او نور وران شوی دي حسید اصل کې ریبلې شوی فصل ته ویل کېږي او دا یو قسم له تشبیه ده چې وحسید او نور کلی ریبلې شوی دي په شان د فصل باندې یعنی مکمل ختم شوی دي اثار پاتې نه دي وما ظلمناهم من ظلم نه د کړه په دوی خلکو باندې دا کم کلی چې هلاک شوی دي چې زینو آثار شته او زینو آثار په حال نشته نو دا ظلم نه دی وما ظلمناهم من ظلم نه کړه په دوی باندې الله تعالی وایي ولکن ظلموا لیکن دی خلکو په خپل ظلم کړل انفسهم په خپل ځانونو باندې دوی دومره درانه جرمونه کړی دي چې دغه ځان دغه زامونو په خپل مستحق ګرځول دوی په خپل باندې په ځان ظلم کړی دی فما اغنت عنهم الهتهم التي نو اس پکار را نه لدوینا خدایان د دوی هغه يدعون من دون الله چې دوی برابر بغیر د الله تعالی نه من شيء اس شي د پاره هیڅ شکار ورنه الها خدای هغه چاته ویل کیږي چې د حرام او د حلال او د عبادتو مرکز یې سره وګرځي یعنی سړی دا عقیده چې یو څه حلال او حرام او د وخت اختیار کړي او د عبادت مستحق هم دا سړی نو بده دا سه عقیده چا بارے کې دل د الہ صفت او د الہ عقیده نو بده وجه باندې کله چې قران نازل شو الله تعالی د بنی اسرائیل باره کې ویل چې بنی اسرائیل د خپل علما او د عابدانو نه الها خدایان جوړ کړی دي نو هغه را لوي اعتراض یو چې موږ خو ډیر ګناونه او جرمونه خو موږ شته دي لیکن د خپل موریان ته وسپورې موږ خدایان نه دی ویلي دا خبره څنګه ده نبی علیہ السلام ورته ویل ورسته مشرانو بچ کړي یو شی د حلال وایو دغه په خله باندې تاسو حلال نه ګڼه او حلال شو پلان کې ته حلال وایو دی ویلاو د سیده خو بسمانه کتاب کې به حرام او تاسو به دغه کس په خله باندې حلال وګرځاو یو شی به حرام او حلال د مخ کینه او چې کله به دې مسرو ول چې حرام تاسو به دغه په خله باندې حرام وګرځاو نو د یو چا په خله باندې یو څه حرام ول یا حلال ول دا د خدای صفت او دا صفت تاسو د مسلمان لور کړی نو مده وجه دغه الها شو تاسو مشرکان شو په دغه طریقه باندې د الها مفهوم عام دی بده کې بوتان هم شامل دي شي عقیدې مطابق پدې کې گمراه قیادت چې کوم دی غم شامل دي شي هغه خلک بیلاری کوي گمراه کوي او د دین او د شریعت نه بیزاره کوي او د بس روان د جو دا ټیک وي صحیح وي نو دا هم د الها صفت دی او دغه شان د هغه اسمبلیان به هغه ملکونو کې چې کوم د حرام او د حلال قوت دا د اسمبلی هاوس ته حواله چې بس هغه اکثریت بس کم شي باندې راجمه چې د حلال احد حلال چې حرام نه حلال او دا هم الها صفت بشر کې داخل دي التي يدعون من دون الله اغه دي برابر بغیر د الله تعالی نه من شيء حص شي لرا لما جاء حركه جراغ امر ربك حكم دربسته حکم نه مراد د عذاب حکم د جزاء حکم کله راغی نو دوی چې د الله تعالی په مقابل کې د چا موریدلیو هغه د هیڅ شي په کار باندې رانلو هیڅ کار ورنک وما زادوهم غیر تطبیب او زیات نه کدي خلکو دره بغیر د هلاکت نه بغیر ول بل شي سیوانه او هلاکت ول سیوا کو هلاکت ول زکه سیوا کو چې د غیر الله د الله تعالی نه بغیر د بل چا خبر اوریدل د الله په مقابل کې دا ورځ په ورځ باندې گمراهي او ګناه سیوا کوي نو بده وجه باندې د الله نه بغیر را بلل کول او د بل چا خبر اوریدل د هلاکت سیوا کوي او د فائدې هیڅ کار هم نه ورکوي وکذالک حمدک شانته کې اخذ ربک نیول د رب ستادي څنګه چې د پیراون قصه دغه نه مخکې نور قصه تاسو واوریدلې چې الله تعالی د دین دشمنان څه قسم طریقو باندې هلاک کړو د الله تعالی نیول حمدک شانته کې دي اذا اخذ القرى هر کله چې ونی سکلی خلق وهي او دغه کلی والا ظالمه ظالمانی ان اخذه یقینا نیول د الله تعالی ذکر لرا علیم دردناکی شدید سخی الله تعالی عذاب ډیر سخت کوم کلی من د عذاب اراده وکړي د نیولې ډیر سخت او دردمند دي
ان فی ذلک یقینا بدی واقعات کې کوم وړاندې تیر شوي لآیه خامخ نخدا لمن د هغه چا د پاره خاف چې یریږي عذاب الاخرته عذاب د اخرت نه سوچ اخرت منی چا چې د مخکین عذابونه اوریدل د یقین شوی او چا چې لیدل دي نو د خلکو د پاره بدی عذابونو کې زبردست نه موجود ده چې کوم د اخرت باره کې یریږي اخرت د څنګه معلومیږي او اخرت مبارک یریدل څنګه دغه شو ترغیب شو دا په دې طریقه باندې چې ګوره دنیا چې کوم د دارالامتحان دارالجزا نه ده او په دې دنیا کې د اعمالو د خرابېدو په وجه باندې دومره سنگین عذابونه راتلی شي نو چې کله آخرت دارالجزا ده د اعمالو د بدلی زګینه دی او دارالامتحان نه دی اصل کې عذاب په کومه طریقو باندې راځي یعنی دنیا د عذابونو زه نه دی امتحان دی بیا دومره سنگین شو نو چې دنیا آخرت زید نه تبسم رسخ نو د آخرت عذاب دی خود به خود باندې معلوم شو الله تعالی وی ذالک یوم د قیامت د ورځ د مجموع له الناس چې جمع کیږي باندې د خلق ټول انسانانو متجمع کیږي وذالک دغه ورځ یوم د ورځ مشهود چې د حاضری کیږي هر څوک به حاضریږي د الله تعالی مخې ته